اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د موږ ګران کتون کې دی هغه ته پاتې دي سمو دغه پروګرام د تربیت اولاد حواله سره دی او تربیت اولاد کوم مراحل سمو کوم کارپوخته هغه تاسو خدمات کې بیان کړی وو چې د تربیت اولاد بچي هغه درې مرحله دي. اول مرحله چې کومه ده هغه اول وکاله ده چې هغه کې بچای سرور ده هغه رهبر دی هغه بادشاه دی چې هغه په کار دی خبره ومنل شي. او دویمه مرحله ارشي و چې وو کالو نه 14 کالو پورې دی چې هغه بادشاه دی ټینګ خادم و نوکر دی. او دریمه کوم مرحله دی 14 کالو نه ول 27 کالو پورې هغه بادشاه خونی کې مشاور و وزیر حیثیت لري. نو اندغه موضوع باندې مو مخکې سو دغه پروګرام مخکې بیا د لپاره بیا مو دعوت کړی دی خپل کارپوخ ډاکټر سید صدیق حسینی رچوي چې اغنا مو پښتني وکوم. ډاکټر صاحب ته مو خوش آمدید یو. ډاکټر صاحب لکه څنګه مو عرض وکړل تاسو درې مرحله بیان کړی چې مو د باندې خبرې وکړې تاسو متیر شي جلسې کې د باندې خبرې کړې وي. خو ډیرو کسانو مونږ یو سوال کړی وو هغه سوال دي شانته و چې تاسو کوم تیر شوی پروګرام کې خبرې کړې د بچي د خوراک ولا معیار تاسو د معیار نه څه مراد ده د سوال جواب ورکو ان شاء الله بیا مخکې مو څوک مده هغه بس مخکې بیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم عجل وليك الفرج. اللهم شکریہ ادا کوم یو ری بیا تاسو نه او تاسو ټول ټیم نه کوم البته مو مختلف وخت کې دا ویډیو کې چې سوال اندي واجب نشوي وي چې بچي کومه د خوراک او هغه مرخیټ نه وخه اوسه کوي مهم ترين کومه د اساسي ترين شاید صحیح دی بچي کې کومه د هغه کردار د کوي خوراک دی صحیح دی. اوس دی کې کومه د مو تشوي کې کوم ویډیو پروګرام کې مو ویډیو چې بچي خوراک وکړنه معیاري خوراک وي. صحیح معیاري خوراک یو کومه د غواله خوراک دی غیر معیاري بازاري خوراک دی یو کومه معیاري صحیح معیاري مثلا خپل سوچ وکي سړای ځون سره خدای ما وکا کچیتا وکاستا چو فایزن زار ویر کړه. صحیح دی لکه کومه دی نن سبا کوم وخت هغه سلو فایزن او څنګه په زماني سره کومه د مرور زمان سره بیا اثر کوي چوي هغه باندې مختلف بیماری سره بروشي یا د کومه د ډرزر یوسی. صحیح دی نو دیغه کې کوم سوچ وکړو ځان سره مود بچي ته خپل کومه د سلو فایزن ورکو. صحیح دی کایو بل کس نه مو ته پاته ولګی دا سی بچی ته غیر کړي دي زاری ور کړی دي نو کې دې شغه به بده ته کوم هاته خبره عدالت کوم ځای ته ورسی او یو خپل لوسه کومه د غسلو فایزن بچی ته ورکو لکه دکان ولا کوم شونه دي او اول خبره دا شاید چې دا بلکه خو کو س پرمه ته خاص کار پرمه جنسیت ټول جنسیت ہوتا پرمه جنسیت سوچي سمجي سازش تحت. صحیح دی زنه کومه د غیر معیاري شونه غاچي کی او رستول شي هغه. صحیح دی لکه تاسو خپل اوکسي کوم ځای عسکري مونه دي او د شي د کومه د البته سیاسي خبرات نه وزي حکومت مجبور وي سړی وای. صحیح دی څو بغیر پلیټ پر نمبر حکومت دی هغه چی کوي موټرسایکل کومه د غسار وکړو کی. صحیح زه خپل کومه د کورمي باشنده او ایمو کومه د الته موټرسایکل بازار ته نشم نو بسای ځنه ځای ته سم ونه بدريږي پښتنه کې ټول چیک کیږي دا چیک اپ کیږي او یو کومه د بل وطن راغله د کاس یو نه معلوم کاس دی هغه موټرسایکل باندې کومه د سټ پلیټ پر ما نشته هغه نشته باندې نمبر پلیټ اور باندې نشته هغه کومه د کلو کې اسکریم خرڅوي څه شي ځاشین دی سوچ اسم جا منصوبه ته سکول ته کوم پپړت لای شي لکه مخکې کومه د سکول کې نسی وانه لای شپل زهريلا بالکل خدای شي کومه د خپل یو سلو پیسان دي. صحیح دی یعنی هغه کومه د زهر دي کام مقدار کې زهر دي. صحیح صدا مرور زمان سره اثر لري او اکثر کومه د بیماری کومه د غروزي غدا اثر دی هغه دی دا وشي بچي باندې نو په کور دا د دي شي ته په کور د سره سوچ وکي لکه اوس ځنه کومه د معیاري سکولونه دي هغه د یې بچی ته په کور د خونی نه ټیپان جوړ کا. صحیح هغه چې کوي لکه اسمه وبود په نور ځنه واټو شهر په بهر کومه دي ملکو کې دی هغه د بچی د پر خپل ټیپان کور نه تیار. صحیح دی او کدا غ چپس بهر نه داخلي دا کومه دي د پوپس دي او دې په خپل کور کې غویل نه دا جوړوي خپل جوار نه دا کوي شتاتو سره وای کومه دي بدل شتاتو سره او خپل کومه دي چپس بیل نه جوړوي وتا خپل کور کې البته مو کور کې دا شتات ډیر شنو کومه دي غیر معیاري کومي چوي کومه دي او یو وړي دي ځنه شنو کنه اندې کومه دي دا شودي سدي هغه مل پېک د کومه دي زهر دي. خپل کور کې دشته مو بالکل یعنی مخبل سترګو سره لیدل دي چې هغه باندې بقاعده لیکلي شوی چې یاره دا شودي نه دي دا صرف چای استعمال لپاره دي یعنی بالکل بقاعده لیکلي چې دا شودي نه دي یعنی هغه کومه دي خپل واشینګ ماشینو کې کله هغه جوړوي لیدل دي خلکو بار بار لیدل دي خو بیا یا کومه دي
مردگان و زندگان که خیلی بعدی که مغا غشه که مو استملو بالا یعنی بچه یعنی خود استملو پالونیا کم از کم بچه دمو صحت خیال بکرده اگه خوراک بکرده معیاری یعنی کور که بکرده اگه صاف سترا شه کومه دکان والا اگه نه اگه ته پوی کا سره دا شه کومه پیسې تیر کوي خو یو معیاری شه د خونی کې تیار کا یو بهر نه کوم بازار کې خله معیاری شه واخلا وتا ته کو دا غدي اسکریم والا دی دا شه ته خلی بچی ته پیسې ور کې وروړي آلتا دا زهر دی هغه کې کوم رنگ استعمالي هغه بالکل د وړو کوي ولا دا غدي دا صحیح رنگ دی سو ایم ټیکالي والا کیمیکل هونه ده کنه ټیکالي کې کوم والا کیمیکل هغه پکور دی هغه خوراکي مواد نه حاصل شي هغه رنگ شین رنگ پکور دی هغه نه خاصه په خو نه خاصه تو رنگ مثلا ته نه خاصه شي یعنی هغه خوراکي مواد نه غران خاصه شي خو کوم رنگونه استعمالي کی هغه چې هغه د وړو کوي ولا دا کوم غیر خوراکي دي ټول کیمیکل کوم غیر معیاري اول مهم ترين شای کوم دی هغه معیاري پکور دی بچي اول ته ذهن هغه پوخ کی صدا شونه بچیا ټول پر زرار لري تا او بل خبردار کې سکور کې ځا شای ته تیار کا بچای هغه ته دکان ته مجبور نشي ودا شې حکومت د ځون سم مدرسې او سکول د وجه یوسف ډیر ډاکټر صاحب رسو دا کوم باسته تیر شوی هغه ته مخکې د ما ورکو او تاسو حکومت د درې مرحله هیلې وې سمو عرض وکړلو اول مرحله باندې تاسو روشنی اچولې او دویمه کوم مرحله وا هغه مرحله وا وو کولونول سوار له سکول پورې صدقي بچي یو نوکار و خادم حیثیت لري و دې ټیم کې د والدینو کوم وظایف دي چې په کور دي د بچیو تربیت صحیح د اسلام د طریقې سره وشغه کوم مراحل کوم وظایف دي چې والدین په کور دي هغه باندې عمل وکړي مو عرض کړو تشریح کې پروګرام کې کله بچي اول کوم مرحله دی وکړه او که هغه رعایت وشولو هغه کوم وظایف دي هغه باندې عمل وشولو بچای ته هغه سمنی کې سردار وګڼلو او مشري وګڼي صحیح هغه ته دا ثابت کی دا شاید زه ته وزیر یم زه ته کومه بعد نه خوم بیا دوی مرحله ته کله بچای نو وتلو غلا بچی کومه د خدمت والی د نوکر والی مرحله ده وکړه بعد دی کی بچای بیا خپل کومه د خپل وظایف ته چې کی ویل دي ته هغه ذهن پوښ شوی دی ذهن دا ته پوښ شوی دی که اخ ټیم تو مسته نه ده پرې خاله اخ ټیم تو ور باندې سختي کړی دي اخ ټیم کومه د هغه سرداری وغه احساس نه ده کړی دی مرحله کې بیا بچی نه پکور دی مو دا شی توقع کومه د تعلیم او تعلم والا اوس خادم دی دا ته نه ساتي صحیح ویلی بیا کومه خبره ویل ټکولې ته چې خود به خود بغاږي تا چې او هغه مرحله تو رعایت کړي دي دویمه مرحله کې بچی کومه د هغه خود به خود تیار وي دا مرحله کومه د بچی دی تعلیم او تعلم والا دی دي کې کومه د بچی زده کوي ذهني پوښ شوی دی دی هاته رسیدلې دي سو څنګه چې کوي سبق از د کواشي ودینه سبق نه سراسر هغه کومه د اسلامي کوم علوم دي دینی قرآن د هغه کوم عبادت کوم دي هغه خود به خود شي کی هغه ته ذهني تیار وي وتا معذرت ورنم ډاکټر سي تاسو خبره مونږ ولله خو بهر حال د موضوع ته هم دغه سوال راځي اندیشونه کې دي چې د کوم ګران کتون کې دي هغه ته هم دغه ذهن کې سوال وشي کې دي چې تاسو ذهن کې هم دغه سوال وي د مو کومه معاشره ده د مو کوم پښتو ولا کوم کلچر د کوم وطن ده هغه کې د کومه د مخبله خاطر خپل فیملی ولا کومه د ملیدلې دی بچي سبي وخت د پوڅوي کومه د هغه د بیا وخت پوڅوي حتی نشته دا ونه کې نو بیا د سکول ته واستوي یو د ځنه کمسین سکول ته دوی آیا دغه کوم روش ته دغه حکومت طریقه دی او یا اندغه طریقه ټیک دی یا نه اسلام بل څه هم توصيه کوي دی باره کې تاسو کله وانت کې د سوال باندې هم روشنی وچو کسه د معصومینو فرامین کوم دی دا کوم د درو مرحلو والا دی مارس کړي او دا تقریبا 4 معصومونه صحیح پیغمبر اسلام امام علی علیہ السلام صادق علیہ السلام او کاظم علیہ السلام 4 معصومونه کې د شنور نه وی خمته هغه باندې دی باندې سړی ریسرچ وکي خدا کوم غیر غلی دی مو کوم نظیر تر غلی 4 معصوم دغه هغه باندې اندې روش باندې درې مرحلو کې کوم تقسیم کړي دي هغه بچا دا ورکې د دی هغه باندې کا اعمال وشي او د بچی ته مخکې ژوندۍ کې تعلیم او تعلم شي کې به مشکل نه راځي اول دا ټول کوم د مؤسسي بنیادی کومه دا غلطي ایماندار دي خاص کر د معاشري او کومه د بر صغیر خاص کر البته افغانستان کې اندو مشکل شته انډیا پاکستان دغه کې او ایشیا ځنه ملکو کې او یورپ معاشري د سترګې وغړوي یو کومه د عربو معاشري د سترګې وغړوي اند کومه د فارس والا معاشري ته هغه یې کې کوم د بچای مو اول دا سکولونه خلاص کړی دي کلو کې نو دا نه کسي یو تاغه خپل واغه خلاص کړی دی کاروبار دی بچای درو کوله دی پنځو کوله سلور کوله د سکول ته شي کار والا اول دا طریقه غلطه دی تو ته کله معصوم ویلی دي دغه حدا پوری بچای پرې دا آزاد پرې دا وکیل کو ته خیر دې تاسو کونی کې وسکوا کونی کې دا شنو ته خیا
خو بهار کومه د سکول غي نه دی وخت نه دی وخت نه دی چې کله هغه وکول د شپږ غزهن پوښ هغه سکول مرحله دی دویمه غلطي کومه دی هغه دادې س ایمو روش سره بچای اول دادې خوب نه دی پره صحیح دی سبيسا بچا په کور د خپل خوب نه پوڅيږي کله بچا خپل خوب نه پوڅیدلو او تو کله په زور ور پوسول لکه ته کوم خلته اشاره وکړه سنن سبا وړ بچی دی غایب یی بازار وته صحیح دی هغه 2 غنټې مخکې غنا خپل وخت نه 2 غنټې مخکې هغه پوڅي شي بچا هغه پوڅي 8 بجې هغه د سکول دی هغه کوم چې بچا هغه سکول نه په سوال دی خوب نه دي ته هغه خروج چي کوي صحیح هغه چې کوي جوړي په جوړوي کومه دی وایزا په لاندې دي جوړوي وځه حالت بیا یو غنټه چک پوس باندې ودرولې صحیح دی حالت بیا کومه دی ورسي سکول ته هغه مزدګار به څنګه دروشي نه د پپم پک دا بلون خړلې وی هغه ارشینه تیر وی یعنی موږ یو بچای وکور کی هغه سروغ له غوړل سبیل سکول ته نسو نور کومه خړل دی بل سبیل سکول ته نسو دي ځین کې بداوا نو دا شای کومه د بیا دا روش دا طریقه غلطه دي صحیح دی وکور دی هغه معاشرت ستر کې وګړو یورو یعنی دی معصوم هغه نه علاوه یعنی موږ کومه ځان ته مسلمان یایو ځان ته یایو خو د معصوم پر امینو باندې چې کمال نه کو یو خبر نه یو عمل ور یو عمل ور باندې نه کو یو خبر نه یو خبر یو خبر یو عمل نه کو ور باندې خو غرب ما هغه کې کومه یورپ مشرقي نور کې کومه د عرب کې دا صحیح دی مشرقي فارس مشرقي دی باندې کومه عمل کیږي هغه کوم ټایم جوړ کړی دی بچی ته اول درو کول پورې سلور کول پورې هغه د دې بچی ته سیکنډ ټایم صحیح سدي ټایم پورې بچای پسې دلیا د خپل خوب نه وشوي د موډ شوی خوراک یا کړی دی اوس تر تازه د ذهنیت یو دی اوس هغه چې د سکول ته تیار نه بارے وی بچنه بعد دي ټایم سره کڅو لوړ کله راون شول هغه د بعد کې به ته سبي کې هغه ذهني چي تیار وي نو دی کې کومه ته بچنی بچي ځاکي صحیح دی هغه دا هغه لکه کوم ایمو دوري والا وو کوم ایمو عمر والا بچي هغه کې دا ورکی اوس څو 15 ورځې څو میاشتې سکول ته وروړه اخري چوک زمیندار شو کومه دی بل طرف ته مولو ته خو بیا نتیجه دا راځي صحیح ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو د سوال ته هم خیر وتر کې سره جواب ورکو راځو بل سوال تاسو نه کوو هغه سوال دي شونته د ډاکټر صاحب د تاسو هم اشاره هم وکړه چې یاره ځنه خلک د معاشري کې مخبلل دي لیدي او بچی د حکومت دی هغه د وای ویټ کوي آیا د بچی ویلا آیا د بچی کوم سره کوم دوسه پښتو کلچر په مطابق باندې هغه سره کوم زیاتای کوي آیا دغه دې څه حکم دی د شارع کې څه حکم دی او آیا د بچی باندې اثرات چې دي ته هم کتو سره لغون کې روشنی و چې مننه بده کسه موکله معصومین پرمین تستر کې وګړو هغه کې صرف یو سرات کې ویلي دي چې هغه کې تعذيب کې کله کوم تربيات کوي بچای هغه کله عبادت باندې دي صحیح هغه سرات کې هغه څه کوي نه منله خبره هغه مرحلي دي صحیح اول خوږیسا بیا لګ خوږیسا نه کېدل سره به لګ وډر کا هغه ته بعد کوي مجبور شي بیا لګ وی خو ویل یا معیار خیال دي اوس هغه تاسو کې وګړو شارع مقدس اسلام هغه کې دا د سموت هر شیخ خپل حدود خیلی دي صحیح دي څنګه بچای د ویلو دی هات کې مخې سور شو یو شین شولون دی یاده صحیح بالکل یعنی خپل بچای د پلور د بچای ویلو او کدی هات ویلو زیات بچای شین شو سور شو لکه نخته ور باندې کې هغه په کور دی شی کې دی یاده صحیح دي باندې شون سره بیا سکولو کې خدا شای کوم دی صحیح یعنی کور کې کومه دی او چوب حق نه لري کله ویلو هغه یو معیار خیال دی د هات پورې څنګه وډر کاته هغه اواله خوږیسا کله ولې د خوږیسا نه کیږي بیا لګ پښتو خبره ځونو سی وسکا لګ ځونو ته وساکا لګ دم کې ای موږ وقصو دا پرمین وقصو دی معصوم علام امام رضا علیه السلام یی س بچای هغه کدا ویل کوم دی وینه وای او بیا وسلګ زوم براوار کا او بیا دغه هغه نشي دا زیات نشي زیات ته سم براوار شي لګون دي کې چې کا ځونو ته براوار هیڅ کله ته ویلي حکم یعنی هغه نشته اجازه نشته دی خو بیا کوم دی ځنو ځای کې دی څنګه عبادت سرات کې څنګه بچای هغه مرحله ته ورسېدلو هغه نه کومه سرپیچی کوي بیا هغه ټیم کومه ته وایي شي هغه وو خاص هغه سره نه د هات کې سره هغه شي کې بدن شین شي او بدن سور شي شي هغه کدا شهادت ورسېدل هغه به شي شرعن ټیک نه دی او دا هغه دا ورګي دي هغه یو هم لیدل مکلام لیدل مخ کې چتا د سایکالوجي هغه سره سر بچای کله کا په ویلو د برات کو هغه بیا کوم کور دی هغه کوي هغه د یو شپېړي بدلا دی نیو شپېړه کومه دی هغه په کې غیر لري دا هغه لري ارزش لري چې یو چپېړه وخورم زه صحیح کله هغه دا کور کوم هغه سیا کوم خو ځکه نو یو چپېړه وایي دا نو کله وښنه د بچا یو خاطر سکول کې مولې دلی سازون باریک هم د شي خو ولاختم بویا نه مخبل ورېدلی مثلا جنو بچي یعنی دور عادت کړی دی ولاختم بویا نه ولاخت یو چپېړه څنګه خپل هغه کور کوي یعنی کومه دی ویل څه دا څوم هغه نه دی دا راي حل نه دی سمعیار نه دی کور دی ویلیا کومه دی واخ پلا اندازا طریقې
کار دی. ډیر ښه ډاکټر صاحب، ډیره مننه. ان شاء الله تاسو ته خدای متعال اجر عظیم درکړي. زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مهرباني. ګرانو کتونکو د مو وخت کومه د هغه اختتام ته رسیږي. ان شاء الله راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو له خدای باندې سپارم. د خدای په امان.